تاسو ته پته شته چې روژه شروع شي اخره عشره شي معتکفین به اعتکاف ته کینی که به نه کینی خدای دې مونږ ټول معتکفین کي مړه معتکف د شهنشاه دروازه ټکوي او څوک چې د شهنشاه دروازه ټکوي دا به یو ورځ کولی شي زه د تا نه ډېر خفه یم خو چې ته راشي بستره دې راوړي او زما په دې دروازه کې ناست ټک 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 زما به یو ورځ ترس راشي زه به دروازه کولم په دې معتکف باندې یو ټیم راشي چې د الله رحمت په جوش کې راشي معتکفین الله بخي ښه اعتکاف ته کښېنئ ښه دا د امام الانبیا سنت عمل معتکفین چې اعتکاف ته کښېني نو زه معتکف نه تپوس کوم بابا ته دې جومات کې څه کوې دا لس شپې مولي صاحب دې لسو شپو کې یوه شپه ده چې هغې ته لیلة القدر ښه شپه ورته وایي زه هم بابا ښه شپه مه وایه لیلة القدر وایه زه ته ورته لیلة القدر وایه زه به ورته ښه شپه وایم سړي وایي مولي صاحب که په ما ښه شپه پېښه شي نو زه څه دعا وکړم که لیلة القدر را باندې پېښ ښه بابا ته لیلة القدر ته ناستې او ټوله شپه معتکفین ویښي وایي هسې نه چې نن شپه لیلة القدر زه ورته هم دا ته ولې دې شپې ته ناست وایي مولي صاحبو د دې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی زه ورته هم ښه وایي او دا شپه په کال کې یوه ده او په دې عشره کې ده نو د زرو میاشتو نه عبادت افضل دی په دې شپه ملایک راکوز شوي دا مخ د ځمکې ګنډلی دا د نورانیت شپه دا د سلامتیا شپه بختور خلک چې ویښي پکې ملایک راشي السلام علیک چې څوک هم ویښي او ولاړي په هغه سلامونه ورچ هر بیټک ته او هر کور ته ځي چې څوک ویښي د اودو خوا ته نه ځي ښه اوده پاتې کېږي ښه چې څوک ویښي یا تلاوت کوي یا رب یادوي بس د هغې خوا ته ورشي سلامتیا اوازونه ولګي او بیا روه هر کور او هر ځای ته ځي چې څوک پکې ولاړي دومره قیمتي شپه ده چې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی زه د معتکف نه تپوس کوم معتکفه تا ته پته شته چې ولې د دې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی دا پته درته شته وایي دا پته راته نشته چې دې ته دا لیلة القدر ولې وایي او د دې ولې د یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی زه ورته معتکفه وجه معلومه که که نه وایي وجه راته ته وښیه چې دې شپې له الله ولې دومره قدر ورکړی دی ولې دې شپې ته لیلة القدر وایي ولې دې شپې ته لیلة مبارکه وایي زه ورته معتکفه دا هغه شپه ده چې په دې کې قرآن کریم د لوح محفوظ نه دنیاوي اسمان ته راغلی و دا د قرآن د نزول شپه ده په دې کې قرآن را نازل شوی و خامولی صاحب دا د قرآن د نزول شپه شوله صرف قرآن چې پکې را نازل شو نو د دې شپې دومره لوی مقام شو او نو دا معتکف په بیا حافظ قرآن رانیسي چې حافظ صاحب دې پله راشه چې کومه شپه کې قرآن راغلی و نن د هغې یوې شپې عبادت د زرو میاشتو د عبادت نه افضل دی حافظ صاحب رانږدې شه چې دا سینه دې ځان پورې ونیسمه په دې سینه کې خو هغه قرآن محفوظ پروت دی په شپه کې خو صرف راغلی دی شپه خو زمانه ده شپه د قرآن د نزول زمانه ده شپې قرآن یاد کړی نه دی او حافظ قرآن په ژبه ویلی دی او په غوږونو یې اورېدلی دی او دلته قرآن محفوظ کړه په چوب سینو نه قرآن ونه باسئ په مخه تلاوت کوئ ښه دا سینه د قرآن نه ډکه ساتئ امید دی ښه امید دی امام محمد رحمت الله علیه وفات شو چا خوب کې ولید وی الله څه معامله وکړله وی رب العالمین ځان ته مخامخ کړم وی ډېر یېرېدلم وی ما ته وی چې محمد ولې یېرېږي مې ربه ستا د عذاب نه یېرېږم رب وی ما ته وی چې محمد مه یېرېږه ما ستا سینه د نور نه ډکه کړې ده علم نور دی قرآن نور دی او د جهنم اور نار دی زه په یوه سینه کې نور او نار نه جمع کوم محمده چې کومې سینې له نور ورکمه هغې له بیا نار نه ورکوم
د قرآن حفاظو نور الله درکو الله د نار نه بچ کی د نار نه د نار نه نور او نار الله یو ځای نه جمع کی بچړو الله کرم دے شکرونه وباسئ شکرونه په مخه د قرآن تلاوت کوئ چې دا نور هم د سینو نه ونوځي چې زنکدن راځي چې قرآن یادي چې قبر ته کوسو میدان محشر ته د ځان سره ووسو د رب دربار ته ځان سره ووسو چې قرآن هیر نکو قرآن هیر نکو هر ټیم د قرآن کریم تلاوت کوئ جبم په قرآن باندې منورې ساتئ منورې ہر ٹیم دا قرآن کریم تلاوت شکر نوبا سے دا قرآن حافظانو قیامت کے بعد مور پتمئی وی حافظ سے بزما سفارش پلار پتمئی وی حافظ سے بزما سفارش زم حافظ سے وہ ستا سفارش پسوک تعلم یو سفارشی پکار دے حافظ سے ماتوئی دا زچی پسینہ کے یاد قرآن گرزم دا زچی ویختن انگریزی کوما دا زچی گانے نورما دا زچی موبائل کی تصویران نگورم چی دل تا قرآن دے اے حافظ سیبو دا قرآن دا حافظ سفارش پا میدان محشر کی قرآن کریم کی القرآن شافع مشفع قرآن چی دا چا سفارش اکو مشفع دا سفارش پا قبولی دا با منظوری دا قبول شبه سفارش پدے کے با رد نہیں پدے کے با واپسی نہیں خواہ بچو دا قرآن تلاوت کوئے لارانو میندو تاسو تا مبارک ہزار بار مبارک چی اللہ قرآن خان بچی درکل تاسو بنو موریدلے قاسم نانو طوی رحمت اللہ علیہ دا دارلوم دیوبند محتممو دا بچے حفظ کو محمد احمد بچے حافظ شو حضرت غٹ پروگرام وکو چی پروگرام نا پارخ شو نو بچی تیوی بچیا زنن دیر خوشالو زکا میدا دمرا غٹ پروگرام بچو ننستا صدا پلاران خوشال دی زکا دا دمرا غٹ پروگرام نی بچیا زنن دیر خوشالو خوی زما با یو خبر نئی رہے خبچی زما با یو خبر نئی رہے وی سو وی بچیا چی کل زما دا جنازے اعلان وش اپا ما دا خور صل امبار شی زو وفات شما نو دا انسان عمل ختم شی بچیا زما دا وفات نوالا دا خپل مرگ پوری چی کلم دا قرآن کریم تلاوت کئی نو ما تب دعا کئی ما تب دعا کئی دا دا دارلوم دیوبند محتمم خپل بچی توی خواہ وی چی کل دا قرآن تلاوت اوکی دا غٹیم کی اللہ دعا قبلی خواہ تب دعا کی دا اللہ لو یا گٹا درکلل مولانا فضل محمد سے دا مشکات شریف شرح چیلی کری توضیحات آگے کے یو واقعہ لکلی دا وی یو کسو دیر گنانگارو وفات کے دو بی بی حاملوا بی بی تیوی بی بی چکل وفات شما زدیر گناہنگاری ما زما دا بچے چکل پیدا شدے با دا وقت اسمانی کتاب تکی نہیں پدہ باندے با اسمانی کتاب ہوئی بی بی وی ٹک دا خاون وفات شو گناہنگار و عذاب ورط شوروش دلتے بچے پیدا شو چھ بچے لوئی شو دا سبق سو مور اسمانی کتاب لگولے بچے چکے ناستو دا استاذ بخیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا امداد دا نم دا اللہ چھے نہایت میں حربان دے بے حد رحم کون کے دے زشورو کو منگوائیو عام میں حربان دے خاص میں دا عوام و ترجمہ دے خواہ دا مبالغی صغی دے رحمان و رحیم نچے توی عام میں حربان دے دیکھے دا مبالغی معنی سچر تلارا خاص محروبان دے دے کہ دا مبالغی معنی کم زیدہ نہایت محروبان دے بے حد رحم کون کے دے نو دا نہایت و بے حد بپکے دا مبالغی معنی شیخان دا بچی دا اللہ صفتو نا شروع کرل رب العالمین ملائکو توید پلار نئے عذاب ختم پلار نئے عذاب قبر ختم شو ملائک تپوس کی ربا ایک دم دن سنگا عذاب پورتا شو رب العالمین ورتوائی وی دے گناہنگارو دتا عذاب شورو نند د بچے لاڑو اسمانی کتاب شورو کو
زما صفتونه شروع کړل مال حیا راځي چې پزمکه کې دننه ز پلار له عذاب ورکوم او د زمکه د پاسه بچي زما صفتونه کوي مال حیا راځي مال حیا راځي پلارانو یو دسی ګلاله به پکاري یو طالب جان به پکاري یو حافظ جان به پکاري یو مولا جان به پکاري خان پلار دسی بچی ضروری دی پلار نور اسم نوامه خود ور دسی راغلی دی چې نن سبا بچی د پلارانو جنازه نه کوي ځکه وام د پلار په جنازه کې اکثر بچی شریک نشي چې شریک شي نو جنازه ول د ورزي او پلارا زه د دسی بچی تیارومه مرګ حقیقت ته چې وفاتي او زه د بچی د مټ نه ونیسمه چې مخکې شه نن د خپل پلار جنازه په خپله وکړه او دی ولاړی او اخیری تکبیر وای چې اللهم اغفر لابي رب زما د پلار وبخ جنازه وکي ما دسی جنازه لیدلې ده چې سر ته یو بچی ولاړ دی خپو ته یو بل بچی ولاړ دی سر بچی وای الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه خپو ته بچی وای آمن الرسول بما انزل الیه من ربه یو بچی د سوره بقره اول وای بل بچی د سوره بقره اخر وای او د سترګو نه د اوخ کو سیلاب را روان نه منس کی تلاوت کې بچی غلیب نسی او اخر کې بچی رب ته سفارش کی چې رب یو بچی بل بچی د منس کې زمون بابا دفن نه رب د دې قران په برکت زمون پلار نه عذاب قبر پورته سدي خیال دی چې دسی بچی وي ښا دا به وفادار بچی ښا دا به غدار نه ښا جنازه وشوله حافظ بچی د مور خزی تناس زوم بچیا ځه نه مولي صاحب ما پرېږده ته دلته څه کوې مور خو دې مونږ دفن کړه نه مولي صاحب ما اسې د دې قبر خواته پرېږده زه به اسې د مور دې قبر خواته لږ ناست ما دې قبر خواته پرېږده دا هغه مور د پما دا زما هغه مور و چې په مې حفظ د قرآن کړی دا زما هغه مور ده چې ما سره د خپلې جیب پیسې نیمې کړې وي دا زما هغه مور ده زه به مدرسې ته تلم ماله به یې کپړې انځلې ماله به یې کپړې اسري کولې ماله خلکو به له زکاتونه ورکړل هغه به یې ماله راکول نن ما پرېږده زه هسې د مور دې قبر ته کښېنم زما د مور سره یو وفا وه زما د مور سره یو ربط ما پرېږدی دې قبر خواته زه تا له داسې بچې تیارومه ښه پلاره زه تا له داسې بچې تیارومه زه چې حافظ کما وم کور ته لاړ شي مور به دې مخ کولی مور به دې لاس کولی پلار به تا ښکولی بچیا ته به د مور او پلار مخ ته نیغ نیغ ګورې ښه بچیا تا ته به مور وایي چې ته زما مخ ته ولې نیغ نیغ ګورې بچیا ته خو حافظ یې ته عالم یې ته زما مخ ته ولې نیغ نیغ ګورې ته به ورته وایي مورې سره د دې نه چې زه حافظ یم زما سینه کې 13 پارې قرآن پروت دی زه چې ستا مخ ته وګورم ما له الله د یو حج قبول شوي اجر زه چې بچی تیار کړم ما به د پلار مخ ته ګوري زه بچی ته یوازې قرآن نه ښیمه زه بچی ته د قرآن استاز هم ښیمه زه بچی ته واما د دې قرآن استاز ویلی دي الوالد اوسط ابواب الجنه پلار د جنت په دروازو کې د مینز دروازه بچیا کنزل ونه کی بچیا په کټ کې تی بره کې نه نه بچیا په لار کې تی مخ کې لاړ نشي په مخ کې تیزی خبرې ونه کی دا د جنت د مینز دروازه ده ما ته بچی وای دا غیره نشته زوم بچیا ته به د ګیری ته پوس د پلار نه نه کوي ښا د ګیری ته پوس پتی الله ته به 2 رکعاته مونځ کوي وای رب زما د پلار په مخ اوږده ګیره راولي ته به دا کوي ته به پلار ته نه وایي چې ګیره پرېږده ته به پلار ته حکم نه کوي بچیا ګیره به په مخ نه بچیا او ته چې دې مخ ته وګورې تاله به الله د یو حج قبول شوي اجر درکړي بچیا دا ستا د جنت د مینځ دروازه د بچیا دغه پلار چې په مخې ګیره نشته دی رضا الرب فی رضا الوالد رضا د رب په رضا د پلار کې ده خفګان د رب په خفګان د پلار کې دی دا زموږ د مدارسو تعلیم دی علماو پیژنئ مدارسو پیژنئ د علماو یو درد پیژنئ درد مونږ کې یو درد دی ښه زه په لاره روان وم کسود راولمه شیشه یې کته کړله ما پټکې ښکل مې لکه دا دې ولې ښکل مې ما ته مې مور وی چې که دا مولي صاحب دې چېرته ورسو که نه دله به پټکې ښکل مې ټیک
زه منم زه ستا د پلار او د مور عقیدت د پګړۍ سره منم دا د انبیو پګړۍ ده خدای دې ول ډېر خیر او برکت ورکړي خو زمونږ علماو نه خبرې ته بچي ته وایي دا پګړۍ ښکل کا دې پګړۍ ښکل کا د مولي صاحب دا ښکل کا لاس وله ښکل کا پګړۍ وله ښکل کا موږ علما وایو زه په پګړۍ ښکلولو نه خوشحالېږم زما ما دقه بچې ما لرولېږم چې زه ورته 3 کاله کې حفظ وکړم پلاره تا راوغواړم تا ته وایم ته ګور او کور کې مور ته وایم ته انتظار کوه او دا پګړۍ راوالم ستا د بچي په سر یې کېږدم چې بچیا سره د دې پګړۍ دې مور له زه کور ته سره د دې پګړۍ دې زه پلار له ستا د پلار دا پګړۍ خوښه وه سره د دې پګړۍ زه یقین وکړه چې موږ دا علما دا پګړۍ رالو ستاسو بچو ته یې په سر وو ستاسو بچو ته یې په سر وو علما وپېژنئ مدارس وپېژنئ دا ستاسو خیرخوا دي دا ستاسو بدخوا نه دي مدرسې ته راځئ ټیم په ټیم مولانا صاحب دې سره تعاون کوئ د مدرسې حال احوال ته تپوسئ په تا څه تېرېږي مولانا صاحب دا دومره بچي چې دلته اوسېږي د دې به څه خرچ اخراجات نه مولانا صاحب تا یو باغ لګولی دی چې موږ پکې هم لږې اوبه ورکو که نه موږ پکې هم لږو ډکو ته اوبه واچو که نه ښه راځئ حل احوال معلوموئ د طلبو نه دعاګانې اخلئ رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې دا مدرسه قبول کړي الله دې هر طالب قبول کړي الله دې هر استاذ قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب